अल्लाह रब्बुल आलमीन जे कम दे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह چې داغه ورسره ضمني مضامین دي لکه د جهاد فی سبیل الله او د انفاق فی سبیل الله داغه تایید هغه ورسره په مختلفو مواقع باندې راغلي دي. نو الله تعالی فرمایي چې یو سړی دا غواړي چې زه کامیاب شم او ما ته کامل نیکی میلاو شي نو دی به محبوب مال د الله تعالی په نوم باندې خرج کوي. وی چې کله دا آیت مبارکه نازل شو نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی پیغمبر علیہ السلام ته وی جی وی زما په مال کې د ټولو نه محبوب مال البیروحا هو زما یو باغ دی چې هغې ته بیروحا وي او هغه د الله په نوم باندې ما وقف کړ. هغه بیروحا باغ هغه اوس چې کوم دی د مدینې منورې د مسجد نبی د هغې په حدودو کې راغلی دی. نو اعلی درجه خو دقه شانتې ده چې څنګه ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه وکړه. یو سړی محبوب شی د الله په نوم باندې خرج کړي نو بیا کامله نیکي حاصله کړه. او که نه هغه محبوب شی خو یې خرج نه کړو بل یو شی دی هغه یې خرج کړو نو بیا هم ثواب دی خو دومره اعلی ثواب نه دی. دې وجه نه علما وایي البر سره مراد دلته کې دی البر الکامله چې تاسو کامله نیکي هغې پوره نه شئ حاصلولی او نفسي نیکي هغه حاصلوی شئ. ولن تنالوا البر یعنی البر الکامله هرګز نشئ حاصلولی تاسو هغه کاملې نیکۍ لره تر دې پورې چې تاسو خرج کوئ د الله رب العالمین په لار کې هغه څیز چې کوم تاسو محبوب ګڼئ هغې لره تاسو ته پسند دی او تاسو ته خوښ دی او هغه چې تاسو خرج کوئ هغې لره د یو څیز نه په لار د الله رب العالمین کې یعنې قلیلا او کثیرا فإن الله به علیم پس په تحقیق سره الله رب العالمین په هغې باندې عالم دی نو فیجازیکم به كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. دام دی او سوال جواب دی. دی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته ځان ته نسبت کوي چې زه ابراهیم علیه السلام په دین باندې یم. د ابراهیم علیه السلام خو به د اوښان او غوښې نه خوړې وې دا د هغه دپاره حرام وي او د هغې پی به یې هم نسکل او ته خو د هغې غوښې هم استعمالوي د هغې پی هم استعمالوي نو بیا ته څنګه ابراهیمي شوې او د هغه په دین او په طریقه باندې شوې. الله رب العالمین جواب ورکوي چې اصل کې دا څومره مطعومات چې دي چې کوم حلال دي نو په دې کې الله رب العالمین د حرمت حکم نه دی رالیږلی. یو خو محرمات دي لکه میته شوه دم شو خنزیر شو نو خو په ټولو ادیانو کې حرام دي خو د هغې نه علاوه د محرماتو نه چې کوم جایز مطعومات دي نو دا ټول حلالو په دې کې حرام نه البته حضرت یعقوب علیه السلام دلته را روان دی الا ما حرم اسرائیل نو اسرائیل څوک دی یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیه السلام بیمار شوی و هغه باندې د عرق النساء بیماري وه نو نظر او منښت یې وکړه که زما دا بیماري خدای پاک جوړه کړه نو هغه خوراک چې کوم ما ته ډېر محبوب دی هغه به نه خورم. نو چې کله جوړ شو نو هغه وفرمایل چې ما ته په ټولو مطعوماتو کې خوږ چې دی محبوب هغه دی د اوښ غوښې او د هغې پی لهذا وی دا به نه خورم. نو الله تعالی فرمایي یو خو هغه شی حرامي ابتداءً په حرمت اصلي سره او یو دا چې یو شی حرام شي په حرمت عارضي سره. نو دا د اوښ پی یا د هغې غوښې چې دي دا خو حضرت یعقوب علیه السلام د عارض د وجه نه په ځان باندې حرام کړی وي او ابراهیم علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام نه ډېر مخکې تیر شوی دی ځکه چې د یعقوب علیه السلام والد صاحب د اسحاق علیه السلام او بیا د هغه والد صاحب د ابراهیم علیه السلام. نو ابراهیم علیه السلام خو نه اوښان په ځان باندې حرام کړي وو او نه یې چې کوم دی د اوښ غوښې یا د هغې پی په ځان باندې حرام کړي وو. دا وروستو چې کوم دی حرمت راغلی دی او دوی نسبت چا ته کوي ابراهیم علیه السلام ته. دا بیا هغه مخکنی خبره ده ځکه حرمت راغلی دی وروستو او هغه اصلي نه دی بلکې عارضي دی د یعقوب علیه السلام د نظر د وجې نه دی او دوی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوي او په حرمت اصلي سره د هغې حرمت وي. پیغمبر علیه السلام ته وي ته بیا څنګه خورئ او ته بیا څنګه استعمالوئ. نو پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ویل ته ورته ووایه چې ځئ تورات راوړئ پیش کړئ او د هغې هغه آیتونه به ولولو نو په خپله دود کا دود پانی کا پانی ځکه په تورات کې دا خبره واضحه وه چې دا حرمت د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې نه و دا د یعقوب علیه السلام د زمانې نه شروع شوی. دا الله تعالی هغې ته هغه جواب ذکر کوي كل الطعام كان حلا لبني اسرائیل ټول خوراکونه چې دي كل الطعام یعنې كل المطعومات نو دا حلالو دپاره د بني اسرائیلو. نو دا سوال ختم شو چې دې ته نه معلومیږي چې ټول مطعومات حلالو
حالانکه میتا دم لحم خنزیر او ما اهل به لغیر الله دا خود ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم حرام نو مونږ وایو هغه محرمات ابدیه نه یادو دا کوم چې حرمت پاره کې راغله ده ورستو بده نور جایز سیدلو کې مداغي بیان دا ټول مطعومات دا حلال د پاره د بنی اسرائیل لیکن هغه چې کوم حرام کړو حضرت یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة وړاندې د هغه نه چې نازل کړی شو تورات او ته فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راوړی تاسو تورات سره او اول ولی او تلاوت کوي هغه لره چې تاسو رښتینی یې فی دعواکم فمن افترى على الله الكذب فتولګي د چکل دوی دلیل نشي پیش کولای او تورات کې نشي ثابتولای نو دوی افتراء علی الله کړي دا او چې څوک په الله باندې دروغ جوړي نو دا ډېر غټ ظالم دی فمن افترى على الله الكذب فهر غسوک چې هغه جوړ دی په الله رب العالمین باندې دروغ لره ورستو دغنا بس دغه کسان چې دي هم ظالمون خاص دي ظالمان او بے انصافان دي قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا تو دو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې رښتیا ویلي دی الله پاک مخکې دیر شو ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما دا الله خبر رښتیا ده بس تاسو تابعداریو کې د ملت د ابراهیم علیه السلام په دې حال کې چې هغه مایلو د ادیان كلها او نه په طرف د دین حق باندې او نو ابراهیم علیه السلام د ډلې د مشرکانو نه ان اول بیت اوس چې کله دا مباحثه شروع وي د يهوديانو بل خبره وکړه وی قبلتنا قبل قبلتكم وی زمونږه قبله تاسو له قبله نه مخکې ده د کله اول مسجد اقصی ته مخکو او بیا دا غینه پس بیت الله شریف قبله شو نو زمونږه قبله مخکې ده سابقه ده او تاسو قبله رستو ده متأخره ده نو مطلب دا چې مونږ دا مذهب تاسو نه غوړه شو نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې دا خبره تاسو غلطه ده اول خدا ده چې کوم شی د الله رب العالمین حکمي په دې کې د مخ کې او د رسو څخه خبره نشته که یو سړی يهودیت مخ کې راغله دی او اسلام رسو راغله دی نو موږ به د يهودیت اتباع کوو دا خبره خطا ده ځکه يهودیت که مخ کې راغله خو منسوخ شوی دی او اسلام که رسو راغله دی خدا ورله ناسخ دی او د ناسخ په مقابله کې د منسوخ څه حیثیت نه خبره د مخ کې او د رسو نه ده خبره د الله د حکم ده خو بیا دا خبر تاسو فی نفسه هم غلطه ده چې تاسو مسجد اقصی دا مخ کې دی او بیت الله دا رسو دی الله تعالی وینا ان اول بیت مدعى للناس للذي ببکه اول کوم کور چې د الله تعالی عبادت خانه په مقدس مکه باندې آباد شوی ده نو هغه بیت الله شریف دی حدیث شریف کې راځي چې دا اول فرشتو جوړ کړي وو بیا آدم علی السلام تجدید کړي دی او بیا ابراهیم علی السلام تجدید کړي دی نو فرشتو چې کله جوړاو نو بیت الله شریف جوړ کو او 40 سال پس دا غینا دا الله په حکم باندې به مسجد اقصی جوړ کو نو پته ولګیدل چې مسجد اقصی مخ کې نه دی بلکې ړومبنه کچری مخ د ځمکه باندې د الله تعالی کور دی د عبادت نو هغه بیت الله شریف اوس الله تعالی وی للذي ببکه نو دا بکه دا په مکه کې یو لغت دی مکه ته هم وی بکه ته هم وی او یاسنی حضرات فرق کوي وی مکه دا خاریه ده او بکه خاص دا بیت الله شریف دی بیا خاص او عام دی او بیت الله شریف ته یا مکی مکرمه ته بکه ولي وی ځکه بکه یبک په معنا د ماتول سره راځي او لانها تبک اعناق الجبابره چې څومره بدمعشان او ظالمان د دې خلاف راوچت شوی دي نو دې د هغې سټونه مات کړي دي لکه ابرهه ابن اشرم چې هغه راغی ویل الله تعالی دا کور روانو او هاتیان ځان سره راوخل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل او الله تعالی په اخر کې فجعلهم كعصف ماكول الله تعالی ته نبوتاوه جوړ کړه او الله تعالی بالکل نیس او نابود وګرځول وځکه دې ته وی بکا بهرحال دا داغي سره چې کوم دین هغه خطاب دی الله رب العالمین داغي جواب ورکړي چې ان اول بیت فتحقیق سره بنه کوټه او بنه کور چې هغه کې خودل شوی دی للناس یعنی معبدا للناس چې هغه خلقو د عبادت خانه ده او د عبادت مرکز دی للذي ببکه خامخا هغه کور دی چې هغه په مکه مکرمه کې دی او هغه ډېر د برکت یو کور دی
حدیث شریف کې راځي روزانه د الله رب العالمین مخصوص رحمتونه او برکتونه 120 برکتونه او رحمتونه د الله پاک را نازلېږي په بیت الله شریف باندې. نو دا شپېته برکتونه او رحمتونه وإذا للطائفین حوله چې څوک د هغې نه چار چاپېره طوافونه کوي. او بیا دا څلوېښت رحمتونه برکتونه دا د هغې خلقو دپاره دي المصلین الیها چې هغې ورته مونځ کوي. ځکه بیت الله کې د طواف مرتبه دا د مونځ نه زیاته ده. او بیا دا شل رحمتونه او برکتونه د هغې خلقو دپاره دي چې نه طواف کوي نه مونځ کوي، هسې ناست دی او د خوشحالۍ او چې کوم دی د رحمت په سترګو باندې بیت الله شریف ته ګوري او د عظمت په سترګو باندې. نو دا هغه برکتي کور دی. وهدى للعالمین او دا یو هدایت دی دپاره د مخلوقاتو د هغه زمانې د تمام دنیا دپاره الله تعالی د هدایت او د خیر یو ذریعه ګرځولې ده. فيه آیات بینات او په دې بیت الله شریف کې هغه نښې چې کوم دی واضح دي د الله رب العالمین د قدرت نښې پکې موجود دي. فيه آیات بینات مقام ابراهیم من جمله یو د هغې نه مقام ابراهیم دی. دا آیات بینات دا مبین دی او مقام ابراهیم دا ورله عطف بیان دی. په دې کې هغه نښې دي د قدرت. هغه نښه د قدرت څه شی ده؟ مقام ابراهیم. هغه کانه دی چې ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ودرېدو او مخکې تېر شوي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. هغه جنتي کانه دی چې اوس هم محفوظ دی او د ابراهیم علیه السلام نقش قدم دا هغې کې محفوظ دی. خو دلته یو نحوي اشکال دی. نحویان وایي چې د جمع نه د جمع بیان به په واحد سره نه کېږي، یعنی مفرد عطف بیان د جمع دپاره نه واقع کېږي. او دې ځای کې خو آیات بینات جمع ده او مقام ابراهیم واحد دی. وی جواب دا دی چې مقام ابراهیم اگر چې دی واحد خو کار به یې داسې کو لکه د ګڼو څیزونو په شان دی. هغه کاڼی و کله به لاندې راغی او کله بیا باندې لاړ او کله به حرکات کول. ابراهیم علیه السلام به په هغې باندې د بیت الله تعمیر کو. نو چې کله حرکات کثیره باندې مشتمل شو نو دا په منزله د جمع باندې شو. نو ځکه دا د جمع نه بیان واقع شوی دی. او یا سن حضرات وی چې فيه آیات بینات دا ځان له جمله شوه. او مقام ابراهیم یعنی منها مقام ابراهیم دا ځان له جمله ده. هغه آیات بینات چې دی من جمله یو په هغې کې مقام ابراهیم دی. او څنې پکې نور هم شته لکه بیت الله شریف چې دی نو د هغې د پاسه مرغۍ نه الوځي. ښه د بیت الله چې کومه کوټه ده نو مرغۍ چار چاپېره چورلي هغه ځای نه را روانوي. خو چې کله بیت الله له راورسي نو بس زر داسې هغه چې کوم دی نو ګیر بدل کړي. ښه نو د بیت الله په پاسه باندې نه ورځي. نو دا هم د الله رب العالمین د قدرت نښه ده. او دغه شان په هغې کې چې کوم زمزم شریف دی او یا نور چې کوم په هغې کې کرامات او برکات الله رب العالمین ایښي دي نو هغه ټول آیات بینات. فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا. او هر هغه څوک چې هغه داخل شو بیت الله شریف ته نو دی په امن باندې شو. نو یا خدا په اعتبار د آخرت سره ده چې څوک بیت الله ته داخل شو نو کان آمنا من النار دی به الله تعالی د جهنم د اور نه بچ کوي. ځکه چې ایمان پکې دی او دی بیت الله ته داخل شو نو انشاءالله چې الله رب العالمین بدله حفاظت ورکوي او نجات ورکوي. او یا د دنیا په حوالې سره دی چې ومن دخله کان آمنا چې څوک بیت الله شریف ته داخل شو نو دی په امن باندې دی. اوس کې یو سړي بار قتل وکړو یا زنا وکړه نعوذ بالله او بیا وتښتېده او بیت الله شریف کې پناه واخیسته نو آیا دته به امن میلاویږي او که نه؟ نو امام شافعي رحمه الله او بعض مجتهدین وایي چې نه، ځکه ته پخپله د بیت الله بېعزتي وکړه. ځکه دی بار قتلونه کوي او ناحقې کوي او بیا ځي په بیت الله کې پناه اخلي. نو بیت الله چې دی هغه داسې نااهلو خلقو له پناه نه ورکوي. حدیث شریف کې راځي چې بیت الله شریف چې دی الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم. نافرمان انسان هغه تم پناه نه ورکوي او چې کوم سړی خپله وینه محفوظ کول غواړي حالانکې دی واجب الدم او مباح الدم ګرځېدلی دی نو دل هم پناه نه ورکوي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې او که کوم سړي بار قتل وکړو یا بل داسې غلط حرکت وکړو بیت الله ته یې منډې کړې او حرم ته یې منډې کړې نو د الله قرآن پې ګواه دی چې ومن دخله کان آمنا. دته بدن نه څه نه وایو.
اوس سوال دا دی چې بیا خو به خلک بار قتلونه او ناحقې کوي او بیت الله او حرم ته منډې کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي په د باندې به رصد بند کړی شي، په د باندې به محاصره بشي او نان نفقه خرچه خوراکه هیڅ شی د خوراک بوله نه ورکوي. آخر دی به مجبور شي او بار به راوځي، او چې کله بار راوځي نو بار به دنه قصاص هم واخلو او بار به د هغه نه چې کوم دی نو هغه حد هم په هغه باندې جاري. البته یو مسله بله ده که په بیت الله شریف کې دننه چا داسې حرکت وکړو چې دی مباح الدم شو، په حرم کې دننه په چا باندې چې کوم دی نو هغه ډز وکړو سړی مړ کړو، یا د چا نه لاس په پرې کړل، نو بیا د ټولو ائمو په دې باندې اتفاق دی چې اوس د نه بدل په حرم کې دننه اخلو، ځکه د خپله د هغې عظمت او د هغې عزت هغه یې متاثره کړو، نو داسې حرم هغه بیا داسې سړي له پناه نه ورکړي. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. او د الله رب العالمین د پاره په خلق مایدا لازمه ده چې دی به حج د بیت الله شریف کې حج او حج د دواړو معنا اصل کې لغت کې وي قصد، د بیت الله شریف قصد کوي او سوق کوي. من استطاع إليه سبيلا هر غسوک چې طاقت لري بیت الله شریف ته د لارې. پیغمبر علیه السلام وی هو الزاد والراحله، دا استطاعت د لارې وی دا توخې ته ویلی کېږي او دا چې کوم دی سورلۍ ته ویلی کېږي چې د جهاز ټکټ یا د سورلۍ انتظام د ګاډي هغه وي نو دا سړی استطاعت لري. ومن کفر او هر هغه څوک چې هغه کفر وکړو نو یا خو کفر نه مراد دی اصطلاحي کفر، مثلا نعوذ بالله یو سړی به دوی مړه زه به ګاډو حج پکې چا رالیږلی دی زه حج نه منم نو دا کفر دی، یا یې د هغې توهین وکړو د هغې بېعزتي وکړه داسې کلمات یې وویل نو په هغې سره هم دی کافر شو. او یا کفر په معنا لغوي سره ناشکري کول کفران. ومن کفر او هر هغه څوک چې هغه کفر وکړو یعنې د بیت الله شریف د حج نه انکار وکړو یا یې د هغې ناشکري وکړه نو بس په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه بې پروا دی د هغه مخلوقاتو خپلو نه د الله چاته حاجت نشته. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کوم سړی چې هغه الله تعالی استطاعت ورکړه د بیت الله او د بیت الله شریف ته رانغی او حج یې ونه کړو نو وایي د ده خوښه ده که دی یهودي مري او که دی عیسایي مري، د اسلام سره یې څه کار نشته. دا وعید شدید لکه من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، نو کافر خو نه دی اهل سنت والجماعت وایي خو دا پیغمبر علیه السلام زورونه ورکړي نو دلته هم دا وعید شدید دی. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله، او فرمایا پیغمبر علیه السلام چې ای اهل کتابو تاسو ولې کفر کوئ په آیتونو د الله رب العالمین باندې او الله پاک گواه دی په هغه څه باندې چې عمل کوئ تاسو هغې لره. قل یا اهل الكتاب لم تصدون، او فرمایا پیغمبر علیه السلام چې ای اهل کتابو ولې تاسو خلق منع کوئ. صد ویلی کېږي خلق منع کول، صد عن سبیل الله مخکې تېر شوی دی. ولې تاسو منع کوئ خلقو لره د هغه لارې د الله رب العالمین نه. من آمن تبغونها عوجا، هر هغه چا لره چې چا ایمان راوړی دی نو تاسو دا مؤمنان مسلمانان ولې منع کوئ د الله د لارې نه د الله د دین نه، د دین اسلام چې کومه مبارکه لار ده. تبغونها عوجا چې لټوئ تاسو دغې لارې د اسلام لره کږه، تاسو په اسلام باندې اعتراضونه کوئ کله په تحویل د قبلې باندې او کله د پیغمبر علیه السلام نعت غلط بیانوئ، کله د رجم احکامات هغه د تورات نه پټوئ نو هغه د الله غلار هغې کې کوږوالی راولئ. تبغونها عوجا چې لټوئ تاسو هغې لره کږه او حال دا دی چې تاسو ګواهان یې په دې باندې چې دا د الله لار ده، دا د الله دین دی او د الله قرآن دی او نه دی الله رب العالمین بې خبره د هغه څه نه چې عمل کوئ تاسو هغې لره. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اوس مخکې هم د اهل کتابو سره د هغې چې کوم سازشونه دي د هغې د پیغمبر علیه السلام متعلق چې کومه رویه ده، اوس د مسلمانانو متعلق چې د هغې کومه رویه ده. اوس او خزرج دا پخوا دشمنانو چې کله اسلام راغی نو دا ټول انصار جوړ شو او ټول صحابه کرام جوړ شو او هغې رونه شو آپس کې. یو ځل شماس ابن قیس چې دا یو یهودي دی نو دی داسې په یو طرف باندې ورتیر شو، وی قتل چې انصار اوس او خزرج خپل منځ کې ناست دي خاندي خوشحالیږي او د یو بل سره ډېر د محبت مظاهره کوي نو په ده باندې دا خبره ځای نه شوه نو دا یهودي منافق ولګېدو بل یو کشر و هغه ته یې ویې داسې چل وکړه
وې د دې انصارو د مدینه په میز کې چې په خوا کوم جنگونه شوي دي جنگ بعاث چې اوس او خزرج هغه میز کې جنگیدلي او د هغې مشران او اوس په خزرج باندې غالب شي وو نو هغه جنگونه د هغې قصیدې او د هغې بیتونه او شعرونه پکې شروع کړه نو هغه سابقه د جاهلیت هغه جنگونه یې شروع کړل چې شروع کړل نو په هغې کې خامخا د یو غټه د بل سپکه او فلانکې به یې ګټي او وګټي او بیلي هغه پکې شروع شو نو اوس او خزرج انصار چې وو نو هغې یو بل سره چې کوم دی نو هغه په اختلاف شو او تر دې چې آوازونه پکې وشو السلاح هلکه وسلې ته ګوتې کوي یو بل پسې وسلې راوړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې انصار د مدینې په آپس کې په اختلاف شو او منافقانو پکې سازش وکړو یو بل ته دوه په دوه کړو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام حضرات شیخین هغه ځان سره واخیستل او یې راځئ نو زر ورغلل او هغې ته یې تقریر وکړو چې ګورئ تاسو د الله دین قبول کړی دی او تاسو ټول یو وروڼه وئ انما المؤمنون اخوة او بیا د جاهلیت خبرې هم شروع کړې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ګورئ د خلقو په سازش کې مه راځئ تاسو ټول یو وروڼه یې نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه تقریر نتیجه دا راووتله چې ټول یو بل ته ورغاړه وتل او ټول چې کوم دی په ژړا شو او بیا چې کوم دی نو هغې آپس کې د محبت د هغې خبرې شروع کړي نو الله تعالی فرمایي ګوره د یهودو سازشونه او چالونه دا دي دی به همیشه مسلمانان په خپل آپس کې په هغې کې به انتشار راولي نو تاسو به د هغې سازشونه ناکامه کوئ یا ایها الذین آمنو ای ایماندارو مسلمانانو که چېرې تاسو تابعداري کوئ د هغه یو ډلې د هغې خلقو چې ورکړی شوی د هغې ته کتاب تاسو د هغې د خبرو تابعداري کوئ او د هغې په خبرو پسې ځئ یردوکم بعد ایمانکم واپس بکې دوی تاسو لره وروسته د هغه ایمان راوړو ستاسو نه کافرین بیرته به هم کافران دي د جاهلیت هغه عمل به د باندې بیا شروع کړي وکیف تکفرون او څرنګې تاسو کفر کوئ صحابه کرامو خو کفر نه و کړی نعوذ بالله خو صرف هغه جنګ یې کړی و یا د جنګ اراده او د هغې هغه حالات جوړ شوي وو نو مسلمان سره جنگ کول نو دا هم د کافرانو ساز باز و دا د هغې هغه حرکات و نو وکیف تکفرون او څرنګې تاسو کفر کوئ او حال دا دی چې تاسو تلاوت کولی کېږي په تاسو باندې آیتونه د الله رب العالمین وفیکم رسوله او په تاسو کې موجود دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو د هغه ہوتے ہوئے چې هغه سراپا رحمت دی او هغه تاسو ته تبلیغ او تزکیه ستاسو کوي او بیا تاسو د بل چا په سازش کې شکار کېږئ ومن یعتصم بالله او هر هغه څوک چې هغه منګولې خښ کړي په الله رب العالمین باندې یعنې د الله رب العالمین په هغه رسۍ باندې چې هغه قرآن پاک دی نو بس په تحقیق سره د هدایت کړی شوی دی په طرف د هغه لارې نیغې برابرې باندې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اوس الله فرمایي هر وخت کې د الله نه یریږئ او د الله نافرماني مه کوئ د الله نه ویریږئ حق تقاته چې څرنګې د الله نه د یری حق دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د الله نه د یری حق دا دی هو ان یطاع فلا یعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر د الله نه یره دا ده چې د الله داسې اطاعت وکړي فلا یعصى چې چېرته د هغه نافرماني ونه شي او ان یذکر فلا ينسى الله ته داسې یادي د الله ذکر کې دونه مشغولې چېرته الله د نه هیر نه شي او بل طرف ته ويشكر فلا يكفر دا الله داسې شکر ادا کړي چې چېرته الله تعالی ناشکري ونه شي دا د حق تقاته ایماندار مسلمانانو ویریږئ د الله رب العالمین نه لکه څنګه چې د هغه نه حق دی د یری کولو او ممړه کېږئ تاسو لیکن په دې حال کې چې تاسو الله رب العالمین ته تابعدار یې مسلمون د الله رب العالمین منقاد یې او د هغه تابعدار یې نو معنا دومو علی الاسلام هغه سوال ختم شو چې ولا تموتن وی تاسو ممړه کېږئ نو مرګ خو زموږ په اختیار کې نه دی او امر او نهي چې په کوم څیز باندې راځي نو هغه په اختیاري امورو کې راځي نو معنا دومو علی الاسلام په اسلام باندې قائم دائم پاتې شئ چې یو سړی په اسلام قائم دی چې مرګ راځي هم دی مسلمان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تاسو منګولې خښ کې پاغه رسۍ د الله رب العالمین باندې په جمع باندې ټول د الله رسۍ مضبوطه ونیسئ اوس د الله رسۍ څه شی دی حدیث شریف کې بیان راغلی دی چې القرآن حبل الله المتین
دا قرآن پاک چې دی دا د الله مضبوطه رسۍ ده خپل عقیده او عمل او اخلاق د دې مطابق جوړ کړي او د دې نظام او د دې قانون په دې باندې عمل پیرا شي نو دا د الله رسۍ ده ولا تفرقوا او تاسو اختلاف مکوئ په آپس خپل کې فرقې مه جوړېږئ ولا تفرقوا ډلې مه جوړېږئ ټول یو مسلمانان یو موټی واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ تاسو هغه مهرباني د الله رب العالمین په تاسو باندې په هغه وخت کې چې کله وئ تاسو دشمنان آپس خپل کې فألف بین قلوبکم نو پس الفت او محبت واچو الله رب العالمین په من دا غزلون استاسو کې نو پس وګرځېدئ تاسو په هغه مهرباني د الله رب العالمین سره اخوانا رونا یعنی اخوانا فی الدین ټول په دین کې د یو بل سره رونا وګرځېدلئ پخوا هم د یو بل سره دشمنۍ کولې مقابلې او طرفګنۍ به هم کولې او زما اوښې مخکې اوبه وڅکلې او ستا هغې وروسته وڅکلې په دې به جنګ شروع شو نو 100 کاله او 6 کاله جنگ بسوس او جنگ بعاث او جنگ داحس و غبره نو دا څونه مودې بیا جاري وو دا شکر دی چې الله تعالی اسلام او قرآن چې کوم دی نو هغه الله پاک راولېږل او د هغې د وجې نه تاسو آپس کې رونه وګرځېدلی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها او وی تاسو په هغه کناره د ډوغل د جهنم باندې د جهنم د کندې په کناره باندې ولاړ وای ښه بس مړه کېدل او سیده جهنم ته تللو ځکه عقیدم د شرک وا د کفر وا نو الله رب العالمین خلاص کړه تاسو لره د هغه اور د جهنم نه انقذکم منها یا دا منها ضمیر یا خو نار ته راجع دی ځکه نار مؤنث سماعي دی نو الله تعالی بچ کړی تاسو د هغه اور د جهنم نه او یا دا منها ضمیر دی حفرې ته راجع دی حفره دوغل او کنده الله د جهنم د کندې نه بچ کړی ښه او یا سن حضرات مفسرین وی دا راجع د شفا ته شفا بفتح الشین دا وی غاړې ته یو خو شفا ده هغه وی روغوالي ته او صحت ته د عوام الناس او جهال بعد وخت یې چا تپوس لور شي زه وی خدای د شفا نصیب کړه هغه شفا نه ده بلکې شفا ده اوس شفا خو بظاهر مذکر دی او منها ضمیر د مؤنث دی مفسرین حضرات ذکر کوي هغه وی مضاف هغه بعد وخت د مضافون الیه نه اکتساب د سنی امور کوي یو پکې د تانیث کله کله مضاف په خپل مؤنث نه دی خو د مضافون الیه نه تانیث کسب کو نو شفا مذکر دی خو مضاف دی حفرتن تا او حفرتن مؤنث دی نو دا غي نه تانیث کسب کړي دی ځکه ته ضمیر د مؤنث راځي شوی دی وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله ومدقرن بیانی الله رب العالمین تاسو آیتونه د قران پاک پر خای کی تاسو هدایت یافته شئ ولتکم منکم امه يدعون الى الخير وس الله تعالی فرمایي چې تاسو هدایت یافته شئ او هدایت یافته صرف دا نه دی چې اوسړې وي په نیک لار باندې روانه او باس یا د په حق باندې ولاړ او باس یا به دغه حق طرف ته دغه معروف طرف ته هغه ته نور خلق هم را بلی او نور انسانیت ته هم دعوت ورکړي چې هغه د منکر نه بچ شي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا بساس ردی امت محمدی دا بردی وظیفه لہذا وعام حالاتک امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا فرض کفایي ده که یو ډله په مسلمانانو کې دا سشتا چاغي دا ډیوټي انجامي نو د ټولو غاړه بخلاصي او که یو ډله هم نه وا یو کس هم نه او اچا امر بالمعروف او نهي عن المنکر نکو نو بیا به د ټولو غاړه باغې باندې بندي او ټول به ګناهګار دي لکه څنګه چې جنازه هغه فرض کفایي ده البته بعض اوقات داسې وي چې باغې کې بیا امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه بیا فرض عین وګرځي هغه ځای کې بل څوک شته نه چې خلق ته دا معروف هم بیان کی او خلق ته دا منکر دا غي تعین هم وکي او صرف ته موجوده نو بس بیا فتعین البتو په الباب کله یا خو دغه سره متعین دي دغه چې بل څوک شته نه چې هغه حق بیان کی او هغه دا معروف او دا منکر خلق ته هغه متعین کی والبته علماوی وی چې کله دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض دی یا فرض کفایي یا فرض عین خو دې سره دا لازم ده چې کم سړی د معروف او د منکر بیان کوي چې د اول معروف او منکر پیژني ځکه معروف څه ته وایي معروف هغه ته ویل کېږي ما استحسنه الشرع والعقل
چې شریعت هم وایي چې دا ښه دی او عقل هم وایي چې او دا ښه کار دی. کوم چې په شرع او په عقل کې مستحسن دی نو دا معروف دی، او کوم ما استقبحه الشرع والعقل، شرع وایي دا بد کار دی او عقل هم وایي دا ښه کار نه دی ښه، نو دغه شی دا بیا منکر شي. او یا سن علما وایي معروف ما وافق الكتاب والسنه او منکر ما خالف الكتاب والسنه، چې د قرآن او سنت سره موافق عمل دی نو دا معروف دی، چې د قرآن او سنت نه خلاف دی نو دا منکر دی. نو دا کوم سړی چې دا وظیفه کوي د تبلیغ او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر، نو دی بلاول معروف او منکر به پیژني، اسنه چې منکر یو خلق ته وی کوي او اسنه چې معروف یو خلق ته وی مې کوي، بلاول به ته داغي علم وی. د دې وجنه چې کوم کس هغه ته څومره داغه دایره ده او هغه ته په یو څیز کې معلومات شته نو بیا به نور خلقو ته تبلیغ کوي، او کله دا خبره معلومه نه ده نو بیا به په هغه کې په خپل نه کوي بلکې باغې کې په نور پوهانو باندې حواله ورکړي. دیو جن مولانا محمد الیاس رحمه الله او شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله هغه چې کوم د دعوت ال الله او د تبلیغ کوم ترتیب شروع کړی دی نو باغې کې داغي اکابرین او مشران خلق تداوی چې کوم عام خلق یې نو تاسو په مسائل نه بیانوي، تاسو فضائل بیانوي چې خلق موږ تراشي، خلق جمعات تراشي، خلق اهل الله طرف تراشي، دا فضائل او برکات ورته او مسائل بتا سونه بیانوي، مسائل بد علماء نو تاسو کوي. دا ډېر بهترین اصول داغي اخی دي، داغي د پاره خدا نه خاصه چې معروف او منکر داغي پیجندل دا خدای عالم کار دی. نو که چېرې دی عالم دی او دی په تبلیغ کې دی او د دین دعوت چلی نو بیا خو یقینا دی هغه مسائل هم بیانوي شي، خو که دی عام سړی دی نو بیا پکار دي چې دی صرف فضایل پورې اکتفا کوي او بیا هغه مسائل داغي د اصول مطابق حق علماء او تقریر دي. نو الله رب العالمین داغي حکم کوي چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، یوازې په خپل هدایت نه نور خلق ته هم لار خیر او خامخاوی دی بتاسو کې اے مسلمانانو یو داسې ډله امه یعنی جماعت یو داسې ډله او یو داسې طائفه چې هغه دعوت ورکوي خلق ته په طرف د نیکۍ باندې ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر او هغه حکم کوي خلق ته په نیکۍ سره او خلق منی کوي داغه نارواونه او داغه خلاف شریعتنا واولئک هم المفلحون او دغه کسان چې دي خاص دي کامیاب دي یعنی الفائزون. الله اکبر. یو لس منټه وقفه